چې په هغې کې یو ورور او یو خور او دوه مور او پلار. یو ورځ یې په هغه ورور باندې چلو شو، راګیر شو. مور او پلار هسپتال ته ویوړو. کله چې هسپتال ته ویوړو نو چې ماښام کله راغله د مور او پلار د یو بل سره خبرې کولې، دا ماشوم ورسره ناسته وه. نو د پلار د مور ته وایي د الله په رحم باندې به کېږي، نو د الله په رحم باندې به کېږي، نور ډېره مشکله ده او دا ماشوم به ټیک شي، خو د الله په رحم داسې نه ټیکېږي. د جنازه خبره واورېده ماشوم، ځان یو خزانه کچې ایښودې، په هغې کې به پیسې جمع کولې. خزانه را واغسته او را روانه شوه د ډاکټر یو دوکان ته. ډاکټر ته وایي چې کله د ډاکټر دوکان ته راورسېده نو په ډاکټر په دوکان کې ډېر زیات رش و، چا دې خبرې ته غوږ نه ایښودو. دې خزانه په هغه دغه ته په تاو را واچوله میز ته. غوړ خلک دې ته متوجه شو، وایي څه غواړې؟ هغه ورته وایي د الله رحم غواړم. دا ډاکټر څو څه پېرې دی میډیسن والا بیا ته پوښتنه وکړه څه غواړې؟ د الله رحم غواړم. خواته یو کس ولاړ و، ورته د الله په رحم څه کوې؟ کس ورته وایي یو مشر کس او ورته وایي زما وروڼه جوړ دی، وایي زما مور پلار چې د الله په رحم باندې به کېږي، نو ما پیسې راوړي، وایي مالې به د الله رحم را. وایي څونه پیسې دي ستا سره؟ خزانه یې ماته کړه، په خزانه کې 21 روپۍ وي. او دا کم کس چې دی تپوس کوي نو دا نیرو سرجن او د هغه ماشوم رګونه بند و، د هغې د وجې نه به هغه بېهوشي راتله. نو دې ډاکټر په دغه 21 روپۍ باندې هغه ماشوم له اپرېشن وکړو او هغه ټیک شو، هغه الله ټیک کړو. خو په دې زموږ لپاره یو بهترین سبق دی چې کله ناکله د کور یو شخصیت داسې چې ستا په نظر کې به هغه ډېر کمزوري او ډېر سپک وي، خو لیکن د هغه د وجې نه غونډ خاندان په خوشحالو کې شي، یو کار داسې وکړي، یو کردار داسې وکړي چې د هغه د وجې نه په کور کې نور هم اتفاق پیدا شي، نور هم محبت پیدا شي. هر یو کس له پکار دي، هر یو کس له پکار دي چې د ځان نه خدمتګار جوړ کړي، د ځان نه تابعدار جوړ کړي، د ځان نه ښه اخلاق واله، د ځان نه ښه سړیتوب واله جوړ کړي. دا اغیارو په معیار پسې که لاړې نو خپل هر څه به درنه پاتې شي. هغه پښتانه وایي که نه وایي قره د خارو تله کولو نو خپل تېر شو. که ته د بل چا تله شروع کړې خپل بدن هېر شي، د بل هغه به یې زده نه کړي. د بعضې قصې زموږ لپاره ډېر د عبرت دي، خو